ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپوه یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی د چارسدي د سیټ تاڼې بالکل مخامخ او یا جیل. اکثر به د جیلیانو والا چې کوم دی د پیو ډېر شکایت کوي، موږ ته پی تازه نه میلاویږي، نو پی م وله کور ته وروړل. ګرانو کتونکو دا فضل مولا دود پروش چې کوم دی کیر هم ورسره دی، پی هم ورسره دی او باقاعده افتتاح وشوله. خو دا زموږ ناظم صاحب زموږ دوست دی، زموږ ملګری دی حامد صاحب، خپل پارم دی، چېرته د بل پارم نه نه روړي، خپل پارم دی او بس هلته میخې لشي او پی روړي او تازه پی. تازه پی به تاسو ته غوره ډېر کم میلاویږي. ښه اکثر یې د فرجونو د سهارې، د فریزرو د سهارې، دا بس خپل ګاډ هم دی، خپل کسان هم دي او ریټ چې کوم دی نو هغه ډېر مناسب دی، ځکه چې وي لږې ګټه خو تل ګټه، او بیا چې خپل وي خرچې اخراجات پې کم راځي نو هغه ډېره پیدا ده. نو دا چارسدي په ترقۍ کې د پیو یو ډېر لوی کاروبار چې دلته کې به تاسو ته هر وخت پی میلاویږي. د نصتي اوسېدونکي دي ناظم صاحب او باقاعده د دې افتتاح وشوله او افتتاح سره دعا وشوله، ختم القرآن پکې وشو او قاریان صاحبان راغلي دي. نو په ډېرو زبرګو لاسونو باندې او په زبرګو کسانو باندې افتتاح وشوله. دا ټول خلک چې کوم دي دا د ناظم صاحب او فضل مولا له درناوي نه راغلي دي. نو موږ هم پکې خپله ونډه واچوله، خپل حصه هم واچوله چې د چارسدي خلکو ته وښایو. دې خوا ته پړانګو خلک پیوله راتلی شي، دې خوا ته چې کوم دی نو دا چارسده کې چې خوشه څونه کورونه دي، اسپتال دی، سرکاري دفترې دي، نو چې څومره ایس ډي سي دفتر ډي سي صاحب ته هم وایم چې تازه پی ښه چې دا خورې نو طاقت کې به وي، نو هغوی کور ته هم چې کوم دی نو تازه پی به ځي. ایسیګان کورونه دي، دې خوا سره ججانو کورونه دي. نو دا یو دومره ښه ځای کې د دې پیو دا پرانیسته شوې ده چې شاته کیمره ته وکړه، دا بالکل له دا رکن نه دی. تاسو راتلی شئ او هلته راتلی شئ او ملګري دا وایي خو چا پکې ملاوټ په پیو کې ثابت که هغه اکثر موږ وایو که نه وي مړه وي په پیو کې وباچي خوبو کې پیچي. خبره څنګه ده؟ نو موږ ولې دلیل هم پیدا کوو په ګوړه کې چینی اچوي، نو بیا خو موږ په چو کې چې کوم دی هم پی اچوو، نو چې پی پکې نه وي نو چې مزه وي. او په هغه چو کې چې کوم دی اوبه هم وي، په هغه چو کې چینی هم وي، خو چې کومه ګوړه تیارېږي په چینو کې نه زهر تیارېږي. نو دې خلک ولو جوازونه او خپلې فتوې او خپل قانون او خپل دین یې وله پیدا کړی. خو ګرانو کتونکو دا یو ډېره ښه منصوبه، یو ښه پرانیسته شوله چارسدي په ترقۍ کې. د پیو کاروبارونه ډېر شته، الله دې لري. موږ د ټولو چې کوم دی نو ښه وایو، خو دا موږ دا وایو چې دوی خپل پارم دی، تازه پی راځي، په 180 روپۍ تاله کیلو درکوي، خو ملاوټ ته پکې ثابت که نو جرم دی. نو چې یو سړی دونه وي 1 لاک روپۍ جرم، نو بس د دې نه غټه خبره بل نشته دی. الله پاک دې دوی په دې کاروبار کې برکت واچي او الله دې دوی هم دغه شانتې په دې کومو خبرې چې وکړلې په دې باندې قایم ساتي. وي لږې ګټه خو تل ګټه. موږ پښتانه په شارټ کټ کې ځان مالدارو نه اکثر پکې ځان دا کاروبار نه خلاص کړو، یا موږ وایو یا لکه ګاډۍ پې واله ټرک پې واله هلته کې چې وجنګېږي نو غاړي موړي هغې کې دغه شي. نو دې کاروبار کې دې سره یو شمېر کسان پکې په مزدورۍ هم شو، څوک یې روړي، څوک دلته په دوکان کې کار کوي، څوک یې خلکو ته وړي. زه به ناظم صاحب ته دا هم وایم چې یو داسې سروس پیدا کړه چې موټر سایکل د سرې وي او خلک ویې لکه موږ له دفتر ته پی وروړه چې هغه خیر دی 1 روپۍ 2 پکې اضافي، خو چې پی کور ته رسي نو دا هم یو ډېره ښه خبرې. قاري صاحب خپله پېژندګلو را سره وکړي، څه به وایي؟ زه خو دا وایم چې فضل مولا جي صاحب موږ پېژنو الحمدلله. زه به ځای مدارس سره هم دی خپل اخلاص کوي او دا پی زموږ د زندګۍ یو لازمي جز ګرځېدلی دی او د الله شانو ډېر عظیم نعمت دی. خو دا ده چې سړی کله تجارت کوي او په هغې کې دی مخلص وي او نیت پکې د خلکو د خیرخواهۍ وي چې زه د خلکو خدمت کوم، نو بیا داسې سړی چرې هم ملاوټ او دغه شانتې په کاروبار کې داسې دویم نمبر کار هغه نشي کولی. نو انشاءالله موږ فضل مولا حاجي صاحب ته دې به داسې کوي هم او زموږ دې ته دا نصیحت هم دی چې موږ به نیت د دې کوو چې موږ د مخلوق خدا خدمت وکړو او دې خلکو ته موږ ښه شی هغه مهیا کړو. او تجارت د الله جانو ډېر عظیم یو نعمت دی. تاجران چې کله تجارت کوي او په اخلاص سره کوي د خلکو د ښېګړې په نیت باندې کوي چې زه خلکو ته ښېګړه ورکړم، نو داسې تاجران چې دي که نه تاجر صدوق الامین مع الصدیقین والشهداء والصالحین، چې کوم کس رښتونی او په دروغ قسم خوړونکی نه وي، سودا غلطه ورکوونکی نه وي او صحیح مخلص تاجر وي، نو هغه د هغه حشر به الله جل شانو د نبیانو سره
د صدیقینو سره او د نیکانو خلکو سره کوي. نو زمونږ په دغه باندې فضل مولا صاحب باندې پوره اعتماد دی او الحمدلله دوی پې موږ مخکې نه استعمالو او دوی خو مخکې دغه کې و کلي کې و. اوس الله جل شانو توفیق ورکړه بازار ته ووتل. موږ خلکو ته دا وایو په دې باندې اعتماد انشاءالله وکړئ او تاسو د دوی پې استعمال کړئ انشاءالله. الله جل شانو به تاسو په دې باندې دغه کې مطمئن کې موږ خپله پې مطمئن یو او انشاءالله دې کاروبار ته به الله شانو ترقي ورکوي. د خلکو اعتماد به حاصلېږي انشاءالله او د خلکو د دوی سره به هم یو قسم دا امداد دی چې خلک ښه شي د دې ځای نه یوسي خوشحاله پې کاروبار به دوی بړاویږي او دوی به بیا خلکو ته د خپل اړخې نه محنت به کوي ښه شی به مهیا کوي او الله شانو دوی موږ دا دعا کوو انشاءالله دې کاروبار کې الله به برکت واچوي او خلکو ته د دوی نه خیر ونصیب کړي. د خلکو خیر الله شانو دوی ته ورنصیب کړي او انتهایی مناسب ریټ دی 180 روپۍ کیلو او انشاءالله خلک به امید لرم چې خلک به خوشحاله انشاءالله. صحیح ها بلې مولا جي صاحب کوم دی راشه ټریپک والا دومره خوشحاله دي موږ ته پی نه میلاوېدل وي دي نه ټول را روان دي. نو ګوره ټریپک والا هم راځي دلته کیدار د دې نه شاته چې کوم دي کوارټر دی دوی باندې مې اکثر وبس کړي نو دا بیا خو خبره هغه ګاډي مې ولیدل د پیو خو ګاډي روانې پلې مولا جي صاحب یاره سر جي زموږ شکر دی کار زیات دی. موږ دوکاندارو ته هم سپلای کوو دکاندارو له هم ښه په مناسب ریټ ورکوو د دې نه به په کم ریټ دوکاندارو ته میلاویږي ته پکې خپله مزدوري پرېږدو او انشاءالله ګاهک دپاره هم داسې مناسب ریټ دی چې دا ریټ په یو ځای کې هم وي. خو د کلي دوکانداران تاسو نه پیوړي نو بالکل راتلی شي. بالکل د علاقې دوکانداران د دې ځای سلیکشن دا ځای مولې خوښ کړ بس دا ځای زموږ د یو ملګري دوکان و د ټولو ملګرو موږ ته وایي چې یاره ته 400 ته راشه چې د خلکو ته لږ سهولت شي پی ورته په ښه ریټ میلاویږي ښه شی ورته میلاویږي. او د کوم وخت نه کوې کاروبار؟ یاره زموږ خو 15 کاله وشول کاروبار کوو. ماسته دا کیر خپل جوړوي؟ بالکل هر شی خپل جوړو پی ور جوړو علم خان بھائی که چا پکې ملاوټ ثابت کې 1 लाख روپیا نغد انعام دی ملاوټ په پکې انشاءالله نی خالص شی و میلاوي او 180 بازار سره ریټ دی بازار 200 ریټ دی. نو خلکو خبرته کې اول ارزان خرڅېل د خدا چلم شکر د خپل مال له کار کیږي مړه خرچه مرچه برابرېږي پرې چې عوامو ته ریلیف چې دی ته پیدا موږ له هم پکې الله رزق راکړي دی کې الله برکت اچي. بالکل به پکې چې د الله سره تجارت ته خو بیا ډیر خلک راشي په ختم شي وي دي نو نه ختم به پکې ان شاء الله امید دربوي چې نه وي موږ سره په شپې وسټه ټیمه پورې کولوي په 12 بجو پورې کولوي 12 بجو ها جی اګرانو کتونکو پروګرام وګدي کې بیا برازو د نن هم خبرې کو او دا وګوره جی راشه په باقاعده چې کم دینو په پرچ کې به تاسو ته تازه چې کم دینو کیرو ملاویږي اوس دی وخت دا وګورئ جی ولې غس دا پیم غواړم دا پیم موږ د مرکز نه رالو ان شاء الله او مرکز کې امیرانو مراتوي چې هغه کس له ورشه د مدار پرې دي موږ دا رالو موږ د دین وساره موړي اوس بیا موږ ان شاء الله ما ته به چې ان شاء الله بیا به مرزو دا په خپې دي ان شاء الله زه وخت خګرانو کتونکو دا د مرکز نه راغی د مرکز نه او وای چې ماته سارو موړو او مرکز کې راته مشرانو ویلو چې پیوړی نو دا غنه بروړی نو ګوره دا یو ډیره ښه خبره ده صحیح ته ویل شي دا کیر دی تازه کیر او بیا دا ماسته کیر او دارس دا تاسو دا کیږي او دا دې کې چې کوم دینو دا بالکل بند نو ګرانو کتونکو ان شاء الله بیا په دې باندې نور خبره ترې کوو او الله دې د دوی په کاروبار کې برکت واچي څنګه چې د امیر صاحب وي چې د مرکز نه ما سارو موړي دي او اوس بیا هم چې کوم دی او مزید به بیا هم راځم او مشران هم راته وایي چې یاره فضل الله فضل مولا له پسې هغه نه به پیروړی الله دې دوی په کاروبار کې برکت واچي ان شاء الله بیا به راځو